نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده صرف د 2 ورځې د الله اکبر ختم دی. په دې ترتیب په دې طریقه باندې چې څوک دا وظیفه وکړي الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک به د انسان تمام مشکلات د به ختم کړي. که چاته د رشتې مسله وي الله پاک ورته په بهترین ځای کې رشته ورکړي. که چاته د کاروبار مسله وي الله پاک ول بهترین کاروبار ورکړي. که چاته دیاړي نه ملاویږي، نوکری نه ملاویږي، روزګار نه ملاویږي، ان شاء الله العزیز مکمل ګارانټي سره مکمل 100% درته دا وایم چې چا څومره مشکلات دي صرف 2 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ د الله اکبر ختم وکړئ ان شاء الله العزیز دا ختم بلا پوره شوی نه الله پاک به تاسو کار دا پوره کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه په صحابه باندې او تمام نیکانو خلق باندې د الله پاک رحمت او سلام دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه را ډیر زیاته پاورفل او ډیر زیاته د کمال وظیفه را. چا محترمو دا وظیفه کړې ده الله پاک ول ژوند دا بدل کړی دی، یا چاته موږ دا وظیفه هودلې ده الله پاک د هغوی ژوند د محترمه بدل کړی دی. که تاسو دا غواړئ چې الله پاک د ستاسو ژوند او ستاسو تقدیر بدل کړي صرف د الله اکبر دا ختم تاسو 2 ورځې وکړئ او په دې ترتیب باندې وکړئ مکمل 100% تاسو له ګارانټي درکوم ان شاء الله العزیز الله پاک بس تاسو کار دا لازمي کوي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه وکړه شوله د رشتې لپاره تا د رشته ملاویږي، وظیفه وکړه د ویزې لپاره الله پاک بس تاسو ویزه کوي، وظیفه وکړه د کاروبار لپاره د نوکری لپاره دغه رنګې د نیکمل اولاد لپاره ان شاء الله العزیز محترمو د سره پارم تاسو کوي. دومره پاورفل وظیفه ده، دومره پاورفل چې تاسو وظیفه وکئ حیران بشئ. الله پاک مدد دا محترم فورا راځي. دغه رنګ محترمو د وظیفې طریقه کار او د هغې د ترتیب د ښودلو مخکې یو خبره زه ډیره زیاته لازمي او ډیره زیاته اهمه ګڼم. بعضې وخت که موږ وظیفه کوو خو زموږ سوچ بل طرف ته وي. دلته کې ذکر هم کېږي، کاونټر موږ سه لاس کې وي، تسبیح موږ سه لاس کې وي، ذکر هم کوو خو زموږ سوچ دا بل ځای کې وي. بعضې وخت کې موږ وظیفه هم کوو خو ورسره بیان هم اورو نو زموږ ټول سوچ بیان ته وي وظیفې ته نه وي. بعضې وخت کې موږ وظیفه هم کوو خو خلکو سره خبرې هم کوو، دا وظیفه کار بالکل نه کوي. په داسې انداز موږ وظیفه کوو چې درېمګړی پکې څوک نه وي، نه پکې ټي وي وي، نه پکې موبایل وي، نه پکې د بل چا بیان وي، نه پکې بل چا سره خبرې وي، نه پکې بل چا ته اشارې وي. بالکل پرسکون ماحول کې ځان له ځای کې کښېنئ، وظیفه وکئ. د دې وظیفې خوند کو تاسو واخیسته که نه ټول عمر کې بیا پرې نه دی. او څومره غټ غټ کارونه په خلکو په دې وظیفې باندې کړي دي صرف یوه هفته کوشش غواړي، یوه هفته او په دې طریقه باندې وکئ ان شاء الله العزیز ګارانټي محترمو درکوم الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي او ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې کله څوک په تاسو کې دا وظیفه کول غواړي هغوی له پکار دي چې 15 وخته لمونځ دې کوي پابندۍ سره، د قرآن مجید تلاوت دې کوي پابندۍ سره، ورسره د محترمو دا وظیفه کوي او د سترګو دې خاص خیال ساتي چې د سترګو ګناه د نه کېږي نه. ان شاء الله العزیز د هغې نه بعد کې دا وظیفه شروع کړه، یوه هفته پرهیز وکړو چې سم د الله پاک نه غواړي په ان پن کې به کېږي. وظیفه داسې ده چې تاسو به دا وظیفه شروع کوئ. تاسو ته ما وړاندې کې ویلې چې وظیفه به څو ورځې 2 ورځې شروع کړله، مطلب تاسو نن دا وظیفه شروع کړله، نن هم شروع کړله د سحر د مانځه نه بعد به تاسو ووایئ 100 پیرې 100 پیرې الله اکبر، ماسپښین مانځه نه بعد به 100 پیرې الله اکبر، مازدیګر مانځه نه بعد به 100 پیرې الله اکبر دا ذکر به وکئ، ماښام مانځه نه بعد 100 پیرې
د ماسوتن د مانځنه بعد سل پیرې خو مخکې وروسته د درې پیرې درود شریف دا به خامخا وایي. دا ستاسو د لومبۍ ورځې عمل شو. د دویمې ورځې عمل دا چې تاسو به د سحر د مانځنه بعد تاسو به درې پیرې درود شریف ووایئ مخکې وروسته، او دغه رنګې د هغې نه بعد به 200 پیرې به تاسو الله اکبر ووایئ. ماسپښین مانځنه بعد 200 پیرې، د مازدیګر د مانځنه بعد 200 پیرې، د ماښام د مانځنه بعد 200 پیرې، دغه رنګې د ماسوتن د مانځنه بعد 200 پیرې. نو په دویمه ورځ باندې به د هر مانځنه بعد 200 پیرې وي، او درود شریف به 3 پیرې مخکې او 3 پیرې وروسته دا لازمن وي. نو 2 ورځې وظیفه شوله. په درېیمه ورځ باندې به داسې وکئ چې د سهار مانځنه بعد مخکې وروسته به درود شریف وي 3 پیرې، او بیا به 300 پیرې الله اکبر الله اکبر الله اکبر په ترتیب باندې تلفظ ته به ګورئ. د ماسپښین د مانځنه بعد به 200 پیرې دا 300 پیرې الله اکبر وي. د مازدیګر مانځنه بعد، ماښام مانځنه بعد، ماسوتن نه بعد، د هر مانځنه بعد به 300 پیرې به الله اکبر وي، خو درود شریف به مخکې وروسته وي. په څلورمه ورځ باندې به د هر مانځنه بعد به 400 پیرې سوي الله اکبر. د سهار مانځنه بعد 400 پیرې، ماسپښین نه بعد، ماښام نه، ماسوتن نه، د هر مانځنه بعد به 400 پیرې الله اکبر وي، او دغه رنګې درود شریف به مخکې وروسته وي. پنځمه ورځ باندې به د هر مانځنه بعد به 500 پیرې وي، د سهار نه بعد 500 پیرې، ماسپښین نه بعد 500 پیرې تر د ماسوتنه پورې، او درود شریف به سره قشانتې 3 پیرې د هر مانځنه بعد وي. شپږمه ورځ باندې به د هر مانځنه بعد به 600 پیرې الله اکبر د هر یو مانځنه بعد وي، او په اوومه ورځ باندې به د هر مانځنه بعد به الله اکبر دا ختم دا به 200 پیرې وکړي. د سحر مانځنه بعد 200 پیرې، ماسپښین د مانځنه بعد 200 پیرې، د مازدیګر هغې نه بعد 200 پیرې، ماښام هغې نه بعد 200 پیرې، او د ماسوتن د هغې نه بعد 200 پیرې. په دې ترتیب باندې به تاسو دا وظیفه وکړئ. وظیفه مو کړله، بیا چې کومه ستاسو اخري ورځ ده، او یاد ساتئ دعا به تاسو روزانه کوئ. چې کله وظیفه پوره کوئ دعا کوئ، وظیفه پوره کوئ دعا کوئ. او چې کومه اخري ورځ ده ډېره زیاته سپیشل ورځ ده، اتمه ورځ چې کومه ده، سبا کې په هغې باندې تاسو به ځان له ځای کې کښېنئ او 1000 پیرې به الله اکبر ووایئ، 1000 پیرې به الله اکبر ووایئ، او د هغې نه بعد به تاسو درود شریف ووایئ او دعا به وکئ. یا الله پاکه زما دا وسو، ای د کل کائنات خالق او مالک او رازقه، زما دغه وسو وظیفه کول زما کارو، په خشوع کول په حضور کول زما کارو. ای زما مالکه قبلول ستا کار دی، په دې کار کې زما لپاره خیر وي. ای زما خالقه زما مالکه موږ باندې مهربانه زمونږ ربه دا کار وکړي. که زما د پاره پکې خیر نه وي، ای زمونږ پروردګاره خیر پکې واچې او ویې کړي، خیر پکې واچې او ویې کړي. بهترین اعلی دعا تاسو کوئ، تماشا کوئ، الله پاک به ستاسو دعاګانې محترم لازمن قبلوي، بالکل به قبلوي. ځکه ته یو هفته خواري وکړې دومره زړه ځان له پوخ کړې، الله پاک هر څه ګوري، هر څه ویني، تا ګوري، ستا تکلیف ګوري. چې الله پاک هر څه ګوري، بینا دی نابینا نه دی، اورېدونکی دی کوڼ نه دی، هر څه ګوري، هر څه محسوسوي. چې هر څه ګوري نو تا هم ګوري که نه، ستا کوشش هم ګوري، مجاهد هم ګوري، دومره ستا خواري ګوري. نو دومره په خوارۍ سره وظیفه وکړه چې الله پاک په تاسو باندې ترس راشي، او په آخري ورځو ته وژاړئ، یا ربه دا کار راله وکړي. که پکې خیر نه وي خیر پکې واچوه، خو دا وکړي. انشاءالله العزیز تماشا کوئ محترمو، دعاګانې به راته کوئ، او څوک هم دا وظیفه کوئ په کمنټ کې د الله پاک نوم ولیکئ. انشاءالله العزیز امید در به کوم چې الله پاک به ستاسو ټول کارونه وکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.